کتونکو الف خان شرپو یم ماښامې ټیم دی اذان شوی دی دې وخت کې زه په ممتاز آباد کې موجود یم ممتاز آباد او نور آباد دا دواړه څنګ په څنګ کلي دي په دې کې چې کوم دی نو یو شمېر کورونه په اوبو کې په مکمله ډوب شوي دي دا د اوبه کورونو ته ننوتي دي سامانونه ډوب هر څه ډوب خو دې خلکو له ما دا دلاسه ورکړه چې سر خیاطي ټوپۍ ډېرې خو په دې دومره وخت کې نن څلورمه ورځ ده چې د انتظامیه چغې وایي چې یو ځای بغیر ډوډۍ نه دی پاتې نه چا ډوډۍ روړې ده نه ورله چا چای روړې ده نه ورله چا څه بل څه امداد روړی دی نه چا تپوس کړی دی او نه انتظامي ته پته شته په هغې کې دا یو خور هم ده چې دا کونډه ده د دې خور دا یو معذوره زوی دی هغې روغ زوی دی او د هغې کور کې صرف دی په دې کور کې صرف یوه برنډه ده برنډه په دغه برنډه کې دی چون کوي خورې هر څه خو لاړل څه وی په دې موقع بس زه به روکي څه به ووایم بس د خدای نه به دا سوال کوم خدای خراب کړي او خدای پاک پی راکوي انشاءالله بس دما خو نور نه مې مټې شته نه مې هر چا خبره نن سبا څوک هم د چا نه پکارېږي هر سړی بس په مزدورۍ کې ګټي او خپله روټۍ خوري څه مزدوري کوې زه منیاري خرڅوم هغې دا بچي او شکر الحمدلله زما د نن نه نظر 13 کال وشو چې زه دا منیاري خرڅوم دا زوی زما د 4 میاشتو غېږ کې و او شکر الحمدلله دا پکې خدای زلمي کړو اول یې پوډر سکل خاوند مې اوس دا درېیم کال دی چې مړ دی او یو دې لور ده او یو مې لور دی تا ته سیلا پته نه وه چې راځي به نو ما راته څه ووي چې ما ته اطلاع شوه خو چې ما هر څه راټولول نو بس بیا رانه دې طرف ته مو به بیا دې طرف ته مو 10 بجې راته دروازې اطلاع او 10 بجې راته شوي وایي څه پکې هر څه خراب شوي هر څه دغه تاسو یې وینئ په موقع دا کتونکو دا په دې حالاتو کې ژوند کوي نه روټۍ چې څه چا یاره روکي اوسه پورې خو چاراله سم نه دي راکړي بس دغه بیګا راسي چاراله یو ګوتې کې روجي راکړي وي هغې خو به ډېره ګزاره شوي شکر الحمدلله شکر دې پې ویسته بلکل ډېر خلک په دغه روجو ناشکري کوي ځکه ما پې ښه شکر ایستلي مه زه دې بچو ته هم ویم چې الله نه ناشکرته کېږم شکر وباسې خدای پاک په دلار څه درکوي کتونکو دا خبرې دې پسې کومه چې ډېر خلک وایي صرف روجې راته دین کړي دي بس هر سړی روجې روړي خو هغې خلکو ته وایم چې روجې هغه چاله یوسئ چې څوک اوږي دي راشئ نور آباد ته راشئ ممتاز آباد ته بل وله دلته کې یو وزیر چې کوم دی نو 15 پیکټه روجې ورکړې وي په څلور کسې دغه روجې وخوړلې وي په هغې هم ډېره ګزاره شوه علم د علق دغه شو کچنونه خو بند دي چې ډوډۍ شته نه خشاک شته دی د کور دا حال دی نو دې کې مونږ څنګه اخلي پخلي وکړو دې کې مونږ کور کې اوبه ولاړ دې کې مونږ اخلي پخلي کولی شو پخلي څه شته څه نو کوم دی او هغه چا خبره طبخي څه چې هغه وړه هم رانه وړي دي تالو چا خانه کو څه دغه درکړه و دغلته کې مې صحیح کرې لاړم نو هغې نه مې هر څه راوړل دلته کې پکې خدای دې والا ډېره تېروي دغه مور د ګټي تاسې خورئ او کور دا ځان لم چې اغستې و دا کور راته اغستې او دا ما اغشتې دی خدای راکړی تا ماته مخکې ولې نه چې دې کور ته خو زه راغلی وم چې دا م خو جوړ کړی و که نه خو زه یاره روکې چې زه راته ووایم که نه ما ته مخکې تاسو یې پېژنې د دې غریب آباد هغه هغې نوم دی داسې هغه ما ته وویلي چې تا به مونږ په دې به مونږ سره خبرې وکړي ما ورته یې نه روکې زه خپل وروڼه نه شرمم مجبوري شوه اوس مجبوري شوه ما ورته چې زه د دې نه غواړم زه د الله نه ولې نه غواړم خو کتونکو دا اوس هم غواړي دې څه امداد نه دی غوښتې خو دا موږ دې ځای ته رالو دا پریکټیکلي ښایو او د دې دا خبرې چې کومې دي دا به د ټول نور آباد دپاره غم کوي او د ممتاز آباد دپاره غم کوي ځکه چې د ټول کلي ته خوراک نه میلاویږي او دا پکې یو کونډه را نو دا وایي چې یاره زه د ټول کلي دپاره دا اواز پورته کومه چې زما خو پکې دا لذا ما خو دا 13 کاله په دې منیاری کې تېر کړل خاوند مې پوډري و د هغه د پوډرو غم مې کو د نشې غم مې کو د هغه سختې مې تېرولې او د هغې نه پس چې کوم دی هغه مړ شو دا 2 بچی دي دغه یو معذوره دی څنګه خیر څه دي نوم دی روح الله ته څه معذوره یا دماغ اوه دا دیوانه غونته کړي ستا موبایل نمبر څه دی یار 0309 940 7004 بیا ووایه 0309 940 7004 دا واده د سره کوم چې دا کور به ډېر ښکلي جوړېږي داسې دا دنیا د چا د مخ آباده او دا نستي به دې غوسېږي ښه کتونکو ایغ په نیغه دی زوی دی ایغ په نیغه ورسره رابطه وکړې او په خلاص مټې داسې مدد وکړې چې دې د دې نور آباد او د دې ممتاز آباد کوم اواز پورته کړه او دا د میډیا ته راله دا مخکې میډیا ته راتله دی د خپو ولې دی د بچو ولې چپړې هر څه وړي دا دې وخت کې لګیا د په لاسو خټې لږې لږې خوا دې ته کوي او دا د دوی ځای دی دا کټونه دي او دا د دوی سیستم دی او دا به د دوی را روانه شپه ده او شپه کې چې کوم دی نو خوراک او هېڅ هم نشته او کټ کې لنګې نشته دی بس وګوره ښه
او دغه دروازې هم ځان له په کشتونو په دې شیزونو میزونو اغستې دي او دا پریکټیکلی بلکې نورآباد او ممتاز آباد کې هر سړی کور کې د دې د هر سړی حقدار دی خو لکه دې د ګټې وټې څوک نشته نو ځکه زه په دې لږ ډېر ټرسټ کوم نور دې چې د اواز پورته کړو نو ځان له نه پورته کړی دې باوجود هم چا نه د امداد اپیل نه کوي چې دونه ژوند تېر شو دا نور به هم تېر شي خو دا وایي دې وخت کې زما کلي علاقه ډوبه شوه څوک هم تپوس نه کوي څوک د خلکو له ډوډۍ نه روړي د خلکو له چای نه روړي امداد یې نه روړي نو ضرور یې مدد وکړي ډېره مننه خوشحاله اوسه کتونکو دا یو بل رور دی شاته دومره ډېرې زیاتې اوبه دي خو په دې اوبو کې بیا موږ د ده کور ته لاړو د ده برنډه ناسته د ده کمرې ناستې د ده 2 کمرې دي د هغه د آیسکریمو د ډکو کار دی هم کوي ډېر زیات نقصان ورته رسېدلی څه ټایم داسې محمد عمران څه ټایم سیلاب رالو دا یاره مازیګر چې غرمه مازیګر کې راغلی ته چېرته وې زه تنګي کې وم جي او چې رالم نو بس اوبه چې دی 5 شپږ فوټه ته اوبه رسېدلې بیا د سامان د وتو لارم نه وه بس سامان هم پکې پروت و اطلاع راته نه وه اطلاع راته چې ورسېده زه چې تنګي نه راتلم نو بس اوبه بیا راته زیاتې شوې دونه اوبه ټپه چې کوم د سیلاب راغلی څو بچي دي شپږ بچي موبایل نمبر دې څه دی 0301 44 699 65 دې باره کې څه وې تسجیلانو دې باره کې دا وایم چې دا ډېر زیات غریبانان دي اوس داسې نشته د آیسکریمو دا ډکي ماشومان دي او په دا خپل ټایم په دې باندې پاس کوي او دې موچي سړی مونږ عوامو ته دا خواست کوو چې دې غریبانانو له راشي او څه ناسه امداد ورسره وکړي ولې دا د دې اوس دس نشته نه څه جوړولی شي نه په دې ګرانه کې دې اسم نشي کولی نو مونږ